الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا الله تعالی د شان مرحمدنا و شکرنا د قرآن کریم په یو عظیم الشان خوشحالی کی الله تعالی زمونږ استاسو راجمع کېدل او ملاقات نصیب کو. الله تعالی دی هاغه روحونه په قبرونو کې ډیر زیات خوشاله کی او الله تعالی دی د هاغه روحونو قبرونه منور کی او هاغه هستول دی الله تعالی لوی لوی درجه ور کی. د چا په مهنتونو د چا په خوارو او د چا په عزتونو او د چا په سرونو چې نن زمونږ استادو په لاسو کې قرآن کریم دی. کاغه خلکو مهنت نه وکړي هغه قربانای نه ورکړي هغه خوارای نه وکړي نن به زمونږ استادو په لاسو کې قرآن کریم نو پلا پولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. دا چنن سپرلیخ کاری او بهار کاری دا د قرآن کریم چغار اخکاری او اوازون اخکاری د دې شاته د لویو لویو هستو د قربانو د مهنتونو داغه یو لوی داستان پروت دی یو لوی تاریخ پروت دی. هغه هستو کې زمونږ استادو مشر محترم د دې کلی عظیم شخصیت مرد قلندر زمونږ استادو د ټولو د دعاګانو ځای
الله تعالی دې قبر منور کی او الله تعالی دې دا غیا غ دعاګانی او هغه سلسله دا غي د اولادونو نه زمنګ نه او د دې محلې نه نوچتي په خپل فقیرای او ملنګای کې هغه ډیره قرباني کړې و د ځای کې خواره او مهنتونه کړې دي الله تعالی دې دا غي دا صدقه جاریه دا غي په نسل او دا غي په شاګردانو کې تر همیشه د پاره لري تر سو پوری چې دنیا آباد ده د قران کریم د پاره او د قران کریم د دعوت د پاره د قران کریم د आवाज د پاره قربانای ورکړې شوې دي داغه د پاره مهنتونه شوې دي داغه د پاره د شهیدانو د لوی لوی خلکو لاشونه اوچت شوې دي الله تعالی ری دا غټولو درجات عالیه نصیب کی خدا رحمت کند ای عاشقان پاکی توینت را چی خس رسمین هادن بخاکو خون غلطیدن الله تعالی دی د دې د پاره چې کوم خلکو قربانای ای خودل دی او زمنګ د پاره لار مقرر کړی دا حافظ یوزای کی ذکر کئی وی هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد با عشق سب تست بر جرید عالم دوام ما چې دا الله تعالی د محبت دا الله تعالی د قران په طلب دا الله تعالی د توحید په طلب باندې کم خلق هغه د دنیا نه لاړل هغه تلی ندي هغه ژوند دي الحمدلله عارف شیخ صاحب رحمه الله تعالی دې دا غي आवाज ژوندې دي او ژوندې بوي ان شاء الله که شیخ صاحب نور الحق رحمه الله تعالی دې کنور کابرین دي کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله مولانا عبدالعزیز صاحب رحمه الله تعالی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبی پر مرقوم تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا دا اللہ تعالی دا توحید آواز چوی او دا قرآن کریم محنت چوی نو دے مشرانو او دے اکابرینو تب دعاگانی کیگی او انشاءاللہ جاری بوی اللہ تعالی دے منگلا دا آغا خلقو چې هغه کم باغ ساتل دي په وینو باندې هغه کم باغ ساتل دي په عزتونو باندې داغه د پاره هغه عزتونه قربان کړی دي داغه د پاره هغه ویني قربان کړی دي نن زما استانه خلهم نغواړي صرف زما استانه یو لوګون تکي وغواړي چې مونږه او تاسو هغه د پاره وخت ورکو او هغه باغ هغه د همیشه د پاره سمسور پاتې شي الله تعالی دې مونږه او تاسو له توفیق راکړي ورونو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو تعلموا القرآن والفرائض فإني امرؤ مقبوض قرآن زده کوي او قرآن کریم ځان پوهه کوي د قرآن کریم په حکمونو باندې ځان پوهه کوي او نبی علیہ السلام یو عجیبه خبره ورپسې وکړه په زبمرم دا یو ډیره لوی خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته وایي قران کریم باندې ځان پوهه کوي د قران کریم په حکمونو ځان پوهه کوي زبا ګورم رم
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد دا دی چې کتاسو قران کریم زده کوي او په قران کریم ځان پوهه کوي نو دا دین به ژوندې وي دا باغ به سمسور وي دا باغ به سمسور وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رور علی رضی الله تعالی عنہ ته وی یا علی تعلم القرآن وعلمه علی قرآن زده کو ځان په پوهه کوا او نور خلق په قران کریم باندې پوهه کوا فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا کپدی حالت کې د مرګ راغې نو شهید مړې یو روایت کې راځي چې ابو هريره ته وی رضی الله تعالی عنہ ابو هريره د ژوند مشغله دا وګرځوا چې په قران ځان پوهه کو قران نور تخیا فإنك إن مت وأنت على هذا زارت الملائكة قبرك ابو هريره د ژوند مشغله دا وګرځوا دا د ژوند مشغله کا کپدی حالت کې د مرګ راغې فرشتي به د قبر زیارت لراځي یعنی په ژوندونی سو چې په مړونی به الله تعالی عزتمن کی په مړونی به الله تعالی عزتمن کی حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده داغه وصیت خپل شاګردانو ته چې ویلیو چې زما مرګ هغه دا نه دی چې تاسو په ما خاورې واړوي زما مرګ بداوي چې تاسو د قران درسونه او د قران بیان پرېږدئ ورونو دې کې راز څه دی او لږ تکي هغه وخت ته وګوره چې کوم وخت کې د مسلمانانو د تعلیم نصاب قران هغه وخت وګوره او هغه وخت هم موازنه کا چې د مسلمانانو د لاس نه قران کریم واغستل شو او تعلیم د نصاب سنور خبره وګرځول شوې تعلیم نور خبرو ته ویل شو لکه هغه وخت او هغه دور موازنه کا او چې کله د مسلمانانو په لاس کې قران او قران کریم وی او زدکو هغه وګوره رونو عالمان ذکر کوي چې نبی علیہ السلام تعلیم ته ترغیب ور کوي خود قران کریم بلکې کومنګ او تاسو سوچ وکړو او منګ او تاسو فکر وکړو نو د دنیا انقلاب هغه په تعلیم باندې دی او په علم باندې دی په تعلیم باندې دی او په علم باندې دی په دنیا تیاروا په دنیا باندې تیاروا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله نظر الى سكان العالم ان الله نظر الى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب الله تعالی دنیا والو تو قتل نو په سالمه دنیا کې دا الله درزا کې دو زاینو چې الله رب العزت بادشاہانو ته قتل نو دا الله رب العزت قاهر وو که الله رب العزت مولیانو ته قتل نو هغه هم دا الله قهر له دعوت ورکو کاغه الله رب العزت پیرانو ته قتل نو پیرانم د الله قهر او غضب له دعوت ورکو کملکانانو سردارانو ته قتل نو هغه هم د الله قهر او غضب له دعوت ورکو کنارینو ته قتل ک زنانو ته قتل نو د الله رب العزت د رضا ځای پکینو د پښتنو خبرام په خلکو کې د سترګې د خوګېدو ځای نو
سالم دنیا باندې د قهر او د غضب صادر خورو الله تعالی هغه دنیا د بدلولو اراده وکړه تفصیل نو کوم لن درته الله تعالی د هغه دنیا د بدلولو اراده وکړه نو الله رب العزت نبی علیہ السلام للاور ورکړه ولا الله رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام توی چې وټونو ته ودرولې الله رب العزت نبی علیہ السلام توی چې یو خپل کالج جوړ کړو الله رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام توی چې یو خسته مارکیټ جوړ کا دی باندې به انقلاب راشي جوړ کړو الله رب العزت چې کله د دې سمکی د بدلولو اراده وکړه نو د عرش مولانا چې د الله تعالی د طرف نه اولنې ټکه د انقلاب د پاره مقرر دی نو ټکه کم یو دی هغه دی اقرا الله رب العزت د دې دنیا اصلاح کولا په تعلیم باندې او الله رب العزت اصلاح کولا په علم باندې الله رب العزت وی اقرا لولا وصل ولا یو ویرا دا اقرا بل ویدا اقرا ارسل پدی باندې تقریبا د ټولي دنیا اتفاق دی چیرې انقلاب راځي په تعلیم باندې راځي تقریبا پدې باندې د ټولي دنیا اتفاق دی چې انقلاب راځي په دنیا کې نو پس راځي تعلیم باندې راځي خو تعلیم چاو نه پیژاند چې په کم تعلیم باندې راځي انقلاب ګورا چې په کم تعلیم باندې راغلو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا دا غار ہیران را کس شوزان سرائی دا کیمیا یو نسخہ راوڑا نسشی نسخہ یرا زمان دا خلقو با پخواوی وی پلانکی مولی سیب سراوی دا کیمیا نسخہ را حالا کسشی دا وی دا خاورو نظر جوڑی و اڅنو په کې بیا داو مو ما په خپل اوریدلې دي وی پلان کې مولای سیب چې دین وی د سره د کیمیا نسخه ده او په اسلام آباد کې په لیبارټری کې ټیسټ کړی دي چې پاس شوی دي چې د خاورو نه چې کمندونو سره جوړ کړی دي زر جوړ کړی دي او هغه استاد به په ټول کلی کې خوار واجز بالکل چې هغه چې کمندونو د خاورو نسره جوړول نو خوارو لیدل بیا خو خیر دې چې ځان له دړې نه جوړنو یو کیلو به خو جوړ کړیو کنه جوړ د غم نيستي به غوسه شوی و او یره داسې شو اخل کو نسخه نو پیجندلې ا نسخه د کیمیا نو پیجندلې خاورې نو پیجندلې او زری نو پیجندلې چې دا خاورې کمی دی او سر کم دی شیخ سادی او زل ناستو ځان ته او قتل خلق ته او قتل نو وی ویل گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکه یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم بگفتا من گله ناچیز بودم ولكن مدت با گل نشستم جمالی هم نشی بر من اثر کرد ورنه من هما خاکم که هستم شیخ سعدی یو ځل سوچو کو یره چې زما داسې خلق می عزت کوي او خلق می احترام کوي دا څه وجه ده ځان ته کتلی چې سعدی تو خو خاورې نه جوړې ته خو خټه او ته خو خاوره دا خلق ستا ولی عزت کوي او ولی د احترام کوي وی گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم وی اورز می خطا خوشبودار خطا و خوبویت نخکولتا اغا می ده محبوب ده لاس نا لاس لرالا وی دی خط تا می وی چی ید بلالوری
دا سه کمال در کی بگفتا من گله ناچیز بودم وی خډ تمی وی چې ته مشکی او کامبره دا کم بوی دن روان دی وی بگفتا من گله ناچیز بودم ولکن مدت با گل نشستم وی خټ رات وی چې زاخ کا خټه ما خو یو سور ازی د گل سره می تیر کړي نو جمالی هم نشی بر من اثر کرد ورنا من هما خاکم کی هستم اچ چا سره ناستم نو دا غیرا کی اثر کو گینی زو ګوره اکا زړه خټای ما کدا د محبوب د خوا دا ناسته تنلری کی نو بیا پکې سشته ده بیا وې سنشته ده دا چې کم دنو د قران کریم اغا د کې نسخه دا د کیمیا او انسان خټه دا او زرتی جوړیږي په قران باندې زرتی جوړیږي په قران کریم باندې د انسان نه لک فکر کوي نستړی یې کنه متم پته را خو ځان سو به ډوډۍ خو به سلالول غوړي مصیبت ده غیر علم را نه کړم ما مینتونو باندې په خدای یقین کوو ته مال ډوډۍ شهرانه پټ شو مال ډوډۍ راکې خدای بندګانو برای نه کړه اوس خو باغو حلالول غوړي کنه وای خبره کوم لک فکر وکړي د انسان نه دا قرآن یو طرف تکا وګم نه زه ګوره سمه پښتو وایم د دې انسان نه دا قرآن یو طرف تکا نو ستا مخې ته چې کوم وي نو دا به بیا انسان نوي دا به انسان نما خري یا به انسان نما غویی وي یا به انسان نما سپی وي یا به انسان نما خنزیری دا ما متنوی اوس تشریح کوما خبره خو نه ده دی پانو کې چې دی دا تور ټکی نه دی اوازې دا صرف دا نه دی چې په یو ټکی دیش نه کوي دي زموږ خبر پوهیږي دی قرآن مجید او دی کانټو کې چې دن ندی نو دا انسانیت دی دا څه شی دی انسانیت دی نن د انسانیت نه خبره د قرآن نه خبره اگر پاسی او ما ته هیومنزم خي ما ته هیومن رائټس خي وای زه بشري حقوق خیمه خلکو ته او سمندر پار نراشي د انسانیت دشمن د انسانیت نه خبره او هغه ما ته وای زه مسلمانانو ته انسانیت خیمه زوی مسلمانانو ته انسانیت خیم انسانیت په دې قران کریم کې دی دا تعلیم د انسانیت دی الله تعالی د انسان نه انسان جوړو نو الله لومبه ټکه د عرش مولانا چې د انسان نه د انسان جوړولو د پاره راغې نو اقرا راغې تعلیم راغې په دې ماوی د ټولي دنیا اتفاق دی چې په تعلیم انقلاب راځي خو اقرا پسې ورپسې ټکه ونوي صحیح ده کنه ورپسې ټکه ونوي چې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم د قران کریم اولنې وحیدا د قران کریم اولنې آیاتونه دي یعنی د الله تعالی دنیا ته اولنې کلام چې ښکارا کړل خپل او خپل صفت د ربوبیت ښکارا کړل خپل صفت د رحمانیت دنیا ته ښکارا کړل نو هغه پټ کې د اقرا ښکارا کړل خود تعلیم نصاب بداوی چې انسان ځان او پیجنا خپل مولا او پیجنا ځان او پیجنا خپل مولا او پیجنا د تعلیم د پاره قران کریم راولېګم
پدی قرآن کریم کې داو چې انسان ځانو پیژنم چې ته څه شی او ته چا رالیږلی او څه له رالیږلی دا تعلیمو چې الله رب العزت دنیا والو ته راولیږه او پدی تعلیم باندې یو قسم انقلاب راغی او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس اغملو قومون اللہ برا جوندی کڑل جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا خپلا بیلاریو آد خلق رہبران شو اخپلا ڈاکوانو اغد خلق محافظینو گرزیدل اغملو قومونا چا پملو چاڑو حساب ولنا پا قومونو کی اغا د خلقو رهبرانو ګرځیدل اغا شتر بانان چیون و اغا جهان بانان شو چیو خان به ساتل نو اغی بیا انسانان ساتل شروع کړل بیا انسانانو باندې حکومت شروع کو او په سرونو باندې نه پچانا په سرونو باندې نه د خلکو په زړونو باندې حکومت سګو د خلکو زړونه بدل کړل د خلکو زړونه چې کمندونو اواغستل هغه کم یو تعلیمو ا تعلیم د قران کریم او نبی علیہ السلام فرمایلیو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله رب العزت د دې کتاب د وجنام خلق اوچتای عزت من کئیے دمر عزت من کی دمر اوچت کی چه اعلان رازی د مشکات نبوت نام اعلان رازی اصحابی کن نجوم اصحابی کن نجوم د دربار الہینا د اللہ تعالی د دربارنا آواز رازی ولكن الله حبب الیکم ایمان دا اللہ دا دربار نا آواز رازی اولائک الذین کتب فی قلوبهم الایمان اللہ تعالی دا دی پسڑنو کی ایمان لکل رے کتب فی قلوبهم الایمان اللہ تعالی اغا دشمنان رون رونو گرزول آچے کم دا غضب زائنو نو ال تزیر رال رضی اللہ عنہم ورضو ان خلقو کی انقلاب و بدن راغے دا غیت نصاب تعلیم سشو قرآن کریم رفتا رفتا دا اغیارو مشوری وی او دا اغیارو سازشنو دا مسلمان نئے دا قرآن دا تعلیم پزائبان دی یو بل تعلیم پلاسو کی ورکو ٹھیک دا خبکی گو بنا خور اختیار خو بوایو کنا نن د مسلمانانو پلاس کې د تعلیم د پاره او د ذکر د پاره د الله کتاب شته او چې کوم زدکین او هغه په د خپل زدکولو کوي چې کوم زدکین نو هغه مو یا الله صمد الله د بنیاز الله د بنیاز وتوای دی الله دی بنیاد څه مطلب دی والله کې کوئی او ان الذين یقینا اغا کسان کفرو چې کوپر کړه وو هغه په خواص خلک وغه کوپر کړه اوس خدا شي اوس چې ترې دا شي هغه هم دې ته زړو قصو په نظر باندې کتلې دي قران کریم د قران په نظر نه کتلې نو د مسلمانانو د لاسنا قرآن کریم واغستل شو نصاب تعلیم صرف او صرف د قرآن کریم ناظره ده صرف څه شي ده د قرآن کریم ناظره ده چې ډیر شي نو د قرآن کریم لفظي ترجمه ده پوهیږي به د قرآن عقیده او د قرآن عمل هغه په نصاب کې هغه نشته دی پاغي باندې نه پويږي چې عقیده صدا عمل صدا
بیا یو تپوس کوم که څوک زده کوي نو د ورځې ډېر ټیم د هغه قرآن لري او کنه دنیوي تعلیم لري خیر دی نو لږ خبره ما دغه لا نه دی کړی لږ کوم تاسو ورور عادت کوم بیا وروسته لږ رښتیا وایم زما په خبره پوهېږئ که نه دا کم زده کوونکي خلک چې دي ایجوکیټډ طبقه یادومه زما په شانتې زمینداران نه یادومه دا ایجوکیټډ طبقه دی چې د ورځې ډېر شی زده کوي نو انګلیش ریاضي کیمسټري فزیکس زده کوي که د الله کتاب زده کوي رونو دا خبره ده چې زمونږ نصاب تعلیم پخوا قرآن و زمونږ ډېر وخت د چا سره و قرآن سره و نو زمونږ اخلاق د قرآن و زمونږ اعمال د قرآن و زمونږ ناسته پاسته د چا وه قرآن وه چې کله انګریز هندوستان ته راغی انګریز چېرته راغی هندوستان ته راغی برطانیه راغله هندوستان ته نو هغوی په خپلو کې دا ویل او اعلان یې وکړو چې زمونږ د چا مذهب سره کارو هر چا خپل کار دی څوک مسلمانی سړی څوک هندوتوب کوئ څوک سیکتوب کوئ زمونږ دې کې د چا سره کارو ځان یې بالکل د دې شیز نه ناخبره کو او راغلی دین اسلام په دشمنۍ باندې دي وایي نه 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 دې سره زمونږ څه کارو زمونږ څه کار نشته وایي دې سره او ورکه مسلمانانو له انګریزي تعلیم په لاسو کې انګریزي تعلیم په لاسو کې ورکو عالمان وایي تعلیم سره نظریه بدلیږي تعلیم سره څه بدلیږي نظریه بدلیږي تعلیم سره سوچ بدلیږي تعلیم سره فکر بدلیږي نو چې ما د قرآن تعلیم کو نو زما فکر د الله زما سوچ د الله زما سوچ د آخرتو زما سوچ چې کوم نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ما د پیغمبر تعلیم هغه داسې وګرځاو چې اله به زارېږم چې د کاره هغه مې دې ګوټ ته راویستو ماسخوتني کې نیمه ګنټې ته بوډاګانو باباګانو او یا ماشومانو له نوجوان فیسبوک ولې نه کوي چې قرآن وایي نوجوان ځان له فلمونو ګوري چې قرآن وایي نوجوان ځان له کیمسټري سټډي ولې نه کوي هغه ځان له د فزیکس او د انګلیش سټډي ولې نه کوي چا چې کمدنو قرآن وایي دا خو د بیکورډ خلکو کار دی چې بل کار یې نو جومات کې دي کینی نو هغه به یو دوه درې آیاته ترجمه زده کړي دا کار یې موږ سره وکړو هغه د قرآن زده کول هغه یې موږ ته د اوزګارو خلکو ښکاره کړو نن که زیم چې تاسو ته غږېږم دې ځای مخامخ زما په ذهن هم یو پرشر پروت دی که زما بچې تعلیم ونه کړي نو وایي چې څه به راسره کېږي دومره موږ انډر پرشر یو دا د غلامۍ نښه ده دومره موږ په پرشر کې د لاندې یو چې که زما بچي انګریزي تعلیم ونه کو انو زما د بچی نه د بس حالي سبا به راته خیرې کوي چې خدای زما پلار کار کوي چې د ما باندې انګریزي تعلیم نه کو والله رونو که دا خیرې د توکي او دا خیرې به هم دته کوي او د ګریوان نه به دې هم نیوي چې بابا قرآن دې راته ولې نه ښو د ګریوان نه به دې هم نیوي د قیامت ورځ را روانه ده تعلیم سره نظریې بدلیږي اقبال ویلو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے ادھر پیر دا انسان دا انسانیت دا دی مغربی تعلیم پا تیزابو کی واڑوا نو دا با پخپل نرم شی دا نظریه با نرم شي وای به مړه خیر دی که ته د پیغمبر خبره راشي وای به خیر دی مړه دا د هر چا خپل کار دی هر چا که د الله د کتاب پسې څوک په کالج کې او یا یو ډاکټر مریض ته خبره وکړي
نو یاره بس دا د هر چا سره پاغه دین کې کم از کم که بېدین او کافر نه کي نو کم از کم بې ادبي ما په منبر ناستم او د ډېر ښکلي سړي په منبر ناستم خو کم از کم په خپل دین کې دله خوشي کنه زما په خبره پوهېږي سخته نه ده زه خو په جوش کې ماله جذبه مذبه غوسه موسه نه راځي خو چې اسني نو کم از کم په خپل دین کې دله شي که بیا د الله رب العزت په کتاب پسې څوک خبره کوي د الله په توحید څوک خبره کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو پسې څوک خبرې کوي دی وایي دا د هر چا خپله معامله ده مړه کوي موږ په خپله خپل ایمان ساتل غواړي پرې نه وایي دی د جواب د کولو نه دی د هغې تعلیم دا اثر چې دین او دنیا جدا جدا کړل کړل که نه کړل نن هر یو وایي بهر په کالج کې په هسپتال کې په دې کې زما خپله خوښه ده او جومات کې به زه مسلمان یم جومات کې به زه څه یم جومات کې مسلمان یم او بیا بهر چې دی که زما د سیاست میدان دی او که زما چې کمدنو دو کچری میدان دی که زما د تاڼۍ میدان دی که زما د هسپتال میدان دی که زما مارکیټ دی په دې کې چې کمدنو هر یو وایي زما چې کمدنو خپله څه ده خوښه ده دا ولې رونو دا د دې وجې نه چې موږ د قرآن کریم تعلیم پرېښودلی دی نظریه جوړیږي په قرآن کریم باندې فکر جوړیږي په قرآن کریم نبی علیہ السلام چې دا خبره کوله تعلموا القرآن فإني امرؤ مقبوض قرآن زده کوئ زه به ګورم مرم نبی علیہ السلام موږ د یو خطرې نه خبرولو چې خلک به ستاسو نه د قرآن کریم تعلیم اخلي چې د قرآن کریم تعلیم یې درنه واغست نو نه به ځان پیژنې او نه به خپل مولا پیژنې نو څوک چې د کم طرف تاړی نو هغه طرف ته به دی ورونو پخوا یو سړی تیر شوی ټول خلک ورته غټ ظالم وایي ماشومان به حلالولو ماشومان به څه کول لوی ظالم وایي توبه خدای توبه ماشومان به څه کولو نن ماشومان ملالی ماشومان ملالی لوی بالغ ملالی او بالغان جنکان څه کوي الالی او هغه څه شي دي ترقی یافته هغه ظالمان نه دي هغه ترقی یافته دي د دنیا ایڈوانس خلق تے اکبر آبادی ویلیو یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی وی افسوس فرعون دا کالج او د یونیورسٹی دا فکر کړی وی نو داسې به چې کمدنو نو بدنام کړی چې دی ظالم دی بیا به ورته ویلو چې ډېر ترقي یافته دی او که فرعون په دغه کې ډوب شوی وی څه کې هغه دریا رودینیل کې د پښتو خبره به وکړو په رودینیل کې څه شوی ډوب شوی نو خلکو به وی چې دا شهید مصر دی شهید ازادي ده نن اندوم شهید دی سکوم شهید دی دا چې کمدنو زمونږ د تعلیم اثر دی من قرآن نه پیژن من الله نه پیژن من پیغمبر نه پیژن من اسلام نه پیژن چې اسلام څه ته وایي دا زمونږ نه قرآن واغستلی شو رونو دا د ګپ خبره نه ده دا ځان ویښول پکار دي قرآن ویلی دي ما يود الذين كفروا من آل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم د هندوانو او د انګریزیانو په تاسو باندې قرآن نه دی سودو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا دیم کافران کئی گوره کافران کول یو دی چې سپا سړی ووی چې زه قرآن نه منم الله نه منم الله رب العزت تی معافیو کی خو نن چې کمدنو چې ځان ته ترقي یافته خلک وی
پاغي کې داسې خلکم پیدا شو دام پیدا شو چې وینا الله منم نه آخرت منم نه قبر منم دام پیدا شو خود دویم چې کم دنو هغه کافر کول دادی چې د سړی سوچ د کفر شي د سړی فکر د کفر شي وی پرې دا قرآن په خوانه زمانه سره لګیدو اوس سره وېدا نه لګي سپا ویل کیږي رونو دا وی دا پر سوده نظام دی عجیبه خبره ده د معنی خبره د مصدق خبره چې د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دی هغه نن هغه اوچته حسابيږي او د نبی علیہ السلام خبره فرسوده شو د سقراط او د بقراط او د ارسطو خبره چې د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دی د نن تقریبا 2.5 کال مخکې تیر شوی دی دا غي خبره نن هغه ترقی یافته حسابيږي او د نبی علیہ السلام خبره فرسوده حسابيږي دا موږ د قران نه خبري درو موږ د قران تعلیم پر خودل دي قران کریم زمون الکانو له نورزي شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرمایلیو چې زما چې کوم قران ترجمه لیکل دا په هر مسلمان یادول فرض دي د دې لپاره چې د ذهن ته اولنې سلاړ شي قران لاړ شي نو کده د ژوند په هر ځای کې ګرځي نو دی بیا سو اړولې نن زمونږ لکانو له ناظره ورزي وې لکان به د بي دي مافي هغه سړی چې لم یولید ویلو هغه بوله تعلیم یافته نو شو سوره لوی تعلیم یافته وغه او خدای خبر چې شلم پاس کو کښ پګشتم پاس سوره ډیر سبق به ویلو مونږه جزان خو مونږ ته خدای سلوختم هم ډیر دې سلوختم پکې مونږ منو چیرې دا بم چې تا غټ شي هغه باغ سلوختم به پاس کړو او لم یولید ویلو ودا ما ته لیکون کی غلط لیکلو لیکون کی ما سره سیاته کړه غلط راته رونو دا د افسوس خبره ده افسوس دا یوازې هغه نه دا زمونږ ته خی چې پدې کې داسې خلک شته موږ د دین نه خبر نشو رونو د قران کریم دا د انسان انسانیت ته دا د انسانیت معراج دی دا د مسلمان د عزت تاج دی دا د مسلمان د عزت محافظ دی دا د مسلمان بادشاہی ده دا د مسلمان قلندری ده دا د مسلمان هر سارس دی خو ارمان چنن مسلمان قرآن پر خود اقبال ویلیو فقر قرآن اصل شاہن شاہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است جزب قرآز غمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر را کامل ندیدم جزب ذکر د قرآن کریم ملنگی چی دا نو آغا بادشاہی دا د قرآن کریم د مخی تناس چی دے د قرآن کریم تناس ملنگ چی دے نو آغا د دوارو جیانو بادشاہ دے اولی داغ تعلق دیر بر دے آغا آواز کئی پخپل خلبانی چی قل هو اللہ احد داغ تعلق صرف او صرف د چا سره دے دا اللہ رب العزت سره دے آغا چی کم دنو چی پا کم رزی چی پا کم ورز آغا دا اللہ سره دا تعلق اعلان کردے اولذین آمنو اشد حبا للہ چی پا کم رزی اللہ سره دا بندگای رشتہ تڑلی دا دا بندگای دا دوستانی رشتہ تڑلی دا نو پا آغا رزی پا طول مخلوق بانی سلور تکبیر جنازہ کردی دا پا آغا رز آغا دا مخلوق ناتم قطی کردی دا آغا صرف تعلق دا چا سر دے دا اللہ رب العزت سر دے ذکر دا قرآن کریم تحفہ دا قرآن کریم سر تحفہ دا چی قرآن کریم دے ازادی قرآن کریم دا لخپی ازادی لاسون ازادی اوہ یار خپی بری تڑلی وی لاس بری تڑلی وی پسینہ بری گڑ پروتی
پوه نه شوئ په سینه ورې ګډ سوي پروتي په ګرمو شګو کې وای او بیا به هم آزاد د الله احد आवाज بګای پوهیږئ که نه یاره حبشي بلال له غلام بلال له غلام بلال په ګټو باندې پروت ته خو آزاد دی ښه څه دی آزاد دی او چې په څنګ سیټ ورته واماله دا نومونه هم ډېر نه راځي د کورسو مرسو دا پستې کورسۍ دي کې دي او داسې دي مړه د وزیر اعظمه په کورسۍ باندې ناست دی خو څوک مونږ که بیت الخلا ته ځو نو هم د مایب ته که څه د هغه نه تپوس کوو وای شرمېدلي چې که پرنجې کوو وایي هم مونږ ایمب ته که څه بلا ده د هغې نه وایي څه کوو تپوس کوو دا څه شی دی غلامي ده که دا بل څه بلا دا څه دي ولې ایمان الله رب العزت یووالی دا الله توحید دا چې چاته څه شو نصیب شو هغه بیا چې کمدنو په چا څه کار نه په چا کار لري او نه په سر قل هو الله احد شابه د قرآن مخاطبه اے د قرآن اوریدن کیا اے د قرآن طالب جانا چې تا د قرآن کریم شروع کړو د الحمدلله نه نو شابه نه یو اعلان وکړه قل وایا بس کوه ما دا ګوره بس کېدو سبق نه دی مکتب شک اندازی نرالا دیکھا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی وائے شاہ بلگی آیا جی کم خبر ہوا ما ہوا ډیر الوڑا خبر دا ډیر د شان خبر دا ضمیری شان وته کسی شی وته ډیر قیمتي خبر دا آسمانونه او ځمکې د دې دپاره جوړ شوي دي 1,40,000 سکمو زیات انبیا دی لراغلی دی 1,000 کتابونه دی مسئله لراغلی دی جی انبیاء کرام اغا شهیدان شوی دی د دې مسئله دپاره ابراهیم اور تار تاو شوی دی یوسف د تورو تنبو د شاته دی عیسی چې کمدنو اشتهاري مجرم ګرځېدلی دی عیسی اشتهاري مجرم ګرځېدلی دی یاره جی د بلال په سینه باندې ګټې پرتې دي سمیه په مینځ باندې دوه شوه یاسر په لوړو باندې شهید کو د پیغمبر علیه السلام دو لونو ته طلاق ملاو شو د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شو د نبی علیه السلام سڼه مبارک شهیده شوه د نبی علیه السلام مرۍ ته پانسي واچولی شوه د نبی علیه السلام ملګری شهیدان شو په کومه مسله باندې ځوانانو د لمبو نه غیږې ډکې کړې جی د کمې دپاره الله احد دا څه وړه مسله ده د دې شاته د قربانو داستان پروت دی الله احد لږ خپل نږدې تاریخ وګوره د شیخ القرآن غلام الله خان په مرۍ باندې چاړه راښکلې شوه د شیخ سید پنجپیر رحمه الله تعالی په هغه باندې 3 ځله قاتلانه حمله څه شوه وشوه لږ غونته کې تاریخ وګوره د هغه د شاګردانو جنازې د جیل نه راووتلې په کومه مسله باندې خون نه کردیم کسی را نه کشتیم جرمی می همی که عاشقی رو تا گشتیم الله احد دا جرمیو چې الله احد الله تعالی د یکیو صحیح ده الله دې وی کافرانو مې الله یرجی الله احد الله اومنیو په صفت د الوهیت باندې لیعلمو انما هو اله واحد کم ذات سره چې مینه کیږي نو هغه د یکیو کم ذات نه چې تمه کیږي نو هغه د یکیو او کم ذات ته چې جړه او فریاد کیږي نو هغه د یکیو او د کم ذات اډر چې منلی شي نو هغه د یکیو الله احد الله د یکیو دلیل دا دی چې لږ ځان ته وګوره الله الصمد ستا رګ رګ چاته محتاج دی
الله ته محتاج دی ستا حاجتونه پوره کوونکی دی الله الصمد الله دې پوره کوونکی د حاجتونو نو یکی یو ځکه دی چې سلسله د ولادت نشته دی لم یلد ولم یولد چې ډیریږي نو خو د ولادت سلسله به یې که نه نو د ولادت سلسله نشته دی لم یلد نیسوک زیولی دی ولم یولد او نه دی زیولی شوی او کچاوی چې سلسله د ولادت نشته دی خو ټیک تازه ناغه په شانتی به برابر سوک بلوي ولم یکن له کفوا احد نشته دی داغه برابر دا ګوره موږ مونځ کې ډېر وایو خو لکه بیا بهر یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي ولم یکن له کفوا احد د الله برابر هیڅوک نشته نو چې بیا ګټې ته سرښکته کوي خزې ته سرښکته کوي جنډې نه مدد غواړي او بیا د لیډر کلمه وایي او بیا د افسر کلمه وایي د الله حکم د هغې دپاره پاتې کوي نه نه یو بله خبره چې بیا خپله کلمه وایي پوه نه شوئ افرأیت من اتخذ الهه هر یو کس خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی او دا وایي چې اله زم زه د الله برابر یم د خپل خواهش د وجې نه د الله حکم پرېږدي پای مخې یې لږ ته چې خدای ویلی دی پای مخې یې لږ ته دا د خوښې بوتان دا د ګټې بوتان دا د پنجزاري بوتان ولم یکن له کفوا احد الله سره برابر هیڅوک نشته نئے زمانے کې نئے بت د نوی زمانی نوی بوتان راوتی دی او کنه د هر دور د ترقی یافتہ دور ترقی یافتہ بوتان دی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور او کنه دا نوی نوی بوتان دی ولم یکن له کفوا دا چې کمدنو وساته دا الله رب العزت سره تعلق برابر کا هیڅوک هغه چې کمدنو ضرر ورکولی نشي د چانه یره مکوه ساتونکی د څوک دی الله دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغې نه چې الله دې پیدا کړي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله راخوره شي رونو دا د شپې تیار هم ډېره خطرناکه ده خو چې دا قرآن نه بیانېږي نو دا تیار هم ډېره خطرناکه ده صحیح ده که نه الله داسې تیاره په موږ باندې مراولې ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه چې کله کینه شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم د ایمان دشمن چې دی نو هغه دی شیطان نو قل اعوذ برب الناس وایا پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس بادشاہ د خلکو اله الناس حاجت سرکونکي د خلکو من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس پټیدونکي را پټیدونکي نه چې الله یادای نو بیا راتللی نشي نو الله یادول پکار دي که فیسبوک یادول پکار دي الله الله نن لکانو سره ټیم نشته د فیسبوک د لاسه تلاوت نشته ذکر نشته الله یادول نشته فیسبوک زنده باد دی توبه توبه غلبوک ته خلق تباہ کړل اخلاق تباہ کړل اخلاق د الکانو تباہ کړل د جنکوی تباہ کړل الخناس الذي يوسوس اچ وسوسه چې په سینو د خلکو کې من شر الوسواس د شر د وسوسه چونکی نه پټي الخناس پټیدون کې چې وسوسه چې په سینو د خلکو کې یعنی ایمان خرابوي او دا په پیریانو کې نه او منځګزارو کې ملاويږي من الجنه
پیریانو کېم دی او په انسانانو کېم دی چې مونږ کېږي او په ترخ کې دی وایي چې پاسه بیا درس شروع کېږي دکه دی وایي پته قرآن خلاص کړی دی چې من الجنة دا د قرآن دشمن چې دی من الجنة والناس د پیریانو د انسانانو نه د شیطان یو خوشحالي دا ده چې قرآن سر ته ورسېد او بس دغه خیر اخلاص شو خلاصېږي بنا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله رضا طول دعاګانې زمون قبول کړي واخر دعوانا راشي کنه کم دی ماشاءالله ختم والا راشي وي یاره دی به وشوي تاسو را ولای بیلو نه تاسو بچی خلاص ته خوش دی راشي ما سره ختم والا راځي مې ته نه بچي مې په دې نه خو دې شامل